وانما النسیء زیادة فی الکفر، یقینا ورسته کول دغه زیادت دی په کفر کې، یضل به الذین کفروا او ګمراه کیږي په دې سره هغه څوک چې کافران دي. یحلونه عاما، نو حلالوي یو میاشت یو کال، و یحرمونه د هو ضمیرونه چې دا میاشت رجی دي، او بیا حراموي دغه میاشت عامن په بل کال باندې د دې دپاره چې لیواطئو پوره کړي دغه عدت ما حرم الله، چې په شمېر د هغه څه کوم حرام کړی دی الله تعالی. فیحلونه، نو فیحلو ما حرم الله، نو دیو حلالوي هغه څه کوم الله تعالی حرام کړی وي. زین لهم، او ښایسته کړی شوي دوی ته سوء اعمالهم، دغه بیکاره عمل، بس دا کوم بیکار عمل د الله تعالی محرماتو خیال نه ساتل، بس دا عمل دوی ته شیطان ښایسته کړي وي. والله لا یهدی القوم الکافرین، او یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرو ته. یا ایها الذین آمنوا، ای او خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی، ما لکم، دې ځای پورې دا د دې ځای نه د منافقینو صفات او بیان شروع کېږي، او دې ځای پورې دغه دریمه حصه وه، او دا کوم 28 پورې چې وشوله په دې کې د اهل کتابو ذکر و. نو دې ځای نه قبایح یا بد صفتونه یا بد خویونه د منافقانو ذکر کېږي او د منافقانو تاریخ په ذکر کېږي چې د څنګه طریقې سره پیدا شوي وو. یا ایها الذین آمنوا، هغه خلکو چې ایمان راوړی دی، ما لکم، څه دي تاسو لپاره، اذا قیل لکم، چې کله ویل شي تاسو ته چې انفروا فی سبیل الله، چې وځو د الله تعالی په لاره کې، اثاقلتم الی الارض، بس دا خوی د منافقانو، چې کله دوی د جهاد اعلان وشوی نو ځمکې سره وجښتېدلو. اثاقلتم الی الارض، نو تاسو جښتېږو یا درنېږو ځمکې طرف ته. ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا تاسو خوشحالي په ژوند د دنیا باندې، من الاخرت، په مقابله د آخرت کې. فما متاع الحیات الدنیا، نه دی دغه فایده یا دغه خوند د ژوند د دنیا له، فی الاخرت، په مقابله د آخرت کې، الا قلیل، مگر لږ دی. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، کچېرې تاسو ونه وتل نو الله تعالی بیا تاسو ته عذاب درکوي، خو دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم، او بدل به کړي تاسو په ځای باندې یو بل قوم، مطلب نور خلک به را پیدا وکړي. ولا تضروه شیئا، او بیا به تاسو ضرر نشئ رسولی الله تعالی ته هېڅ هم. والله علی کل شیء قدیر، او دا الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی. الا تنصروه، دې کې دوه صفات ذکر کېږي دغه منافقو کې. یو صفت دا و چې کسر ورکې و په امور دین کې، ډېر بس دین خبر راغله هر ځای کې بیا دین خبر کې و سس کېدلو. لکه یو صفت یې طالبانو د ډېر چې کله هغوی که منځه ته پاره تللی نو سس په پاره تلو. همدارنګې نور کوم د دین خبر راغله، خصوصا جهاد والا، لکه اوس دې کې موضوع د جهاد باره کې شروع دی، نو دوی د جهاد خبره وشوې نو بس سس په کېدلو، تکړه کېدلو به نه. او دویم حب دنیا، دغه دنیا له محبت ډېر زیات ورسره، او دا مفسرین ذکر کوي چې حب دنیا د دنیا ډېر محبت ساتل، چې سړی دین هر څه ورته پرېږدي، رشتې وغیره، نو دغه صفت د منافقت والا دی، او دغه تخفیف هم دی. او بل دا چې الا تنصروه، د نبي صلی الله علیه وسلم دین، د نبي صلی الله علیه وسلم کوم خصوصا سنتو، د سنتو تابعداري بالکل نه کوله. علما ذکر کوي که یو علاقې باندې غضب رسي که نه، د دې مین او غټه وجه دا کېدلی چې هغه ځای کې سنت چې دا ماتېږي. او شرح العقاید اخري طرف ته لیکلي چې کسه چې کوم سړی یو ادنا نه کمې درجې سنت دی د هغه پرې ټوکې وکړه یا سپکې وکړه، دغه سړی بالکل خالص ورسره کفر کېږي، چې شک او شبهه ورکې نشته دی، او دا خویونه د منافقو. الا تنصروه، مگر دا چې دوی امداد نه کوي یا نه مني دغه سنت د پیغمبر علیه، فقد نصره الله، یقینا الله تعالی امداد کړی دی. اذ اخرجه الذین، چې کله یې راوبستلو آخره کې چې کفر کړی و، څوک یې راوبستلو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی صلی الله علیه وسلم. ثانی اثنین، او د ذکر علما ذکر کوي چې څوک د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه انکار کوي، دا سړی خالص کافر دی، چې شک شبهه ورکې نشته دی، ولې دې اثبات قرآن کریم نه ثابت شوی دی په نص سره. ثانی اثنین، دویم د دوه نه، اذ هما فی الغار، چې کله دا په غار کې وو، اذ یقول لصاحبه، چې کله ویلو خپل ملګري ته، لا تحزن، ته مه خفه کېږه، ان الله معنا، چې یقینا د الله تعالی زموږ سره دی. فانزل الله سکینته علیه، الله تعالی نازله کړه سکینه په هغه باندې، وایده بجنود، او مضبوط کړو په خپل لښکر سره، لم تروها، چې دوی تاسو نه کتل. وجعل کلمة الذین، او وګرځوله کلمه د او خلق والا چې هغوی کفر کړی و لاندې، او کلمه د الله تعالی ده اوچته شوله. والله عزیز حکیم. انفروا خفافا وثقالا، وځئ تاسو درانه سپک او درانه. دې ځای کې تاسو ته ویلي وي
مو استاد اجازه ونیسي نامه عربی کې جلبې کې صوابي نغوی سیرا یو کس دیږي کې پاتل او بیان کول تبلیغ ولا تاسو انفري خفافا و استخاره تاسو وضو بیشترو سره بغیر د بیشترونه نه تاسو د معنی مناسب نه دي کس یو آیات یا حدیث د جهاد موضوع سره وي نو بیا خپل ځای باندې لګول پکول د ظلم کول تخریب کول دي او بعض علما دایي چې یاره وسلې د سره لګي وي یا ډېرې وي وسله وي یا نه وي بس جهاد پس اعلان وشي ضرورت وي بیا تل پکار وي انفروا خفافا وثقالا وځي تاسو سپک او درانه یعنې وسلو سره او بغیر د اسلحو نه وجاهدوا باموالکم وانفسکم او تاسو وجنګئ د الله تعالی په لار کې خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره ذالکم خیر لکم او دا خبرې چې د تاسو لپاره ډېرې بهترې خو که چیرې تاسو پوهېږو لو کان عرضا قریبا که چیرې وي دغه مراد دینه د تبوک را سفر مراد دی غزوه تبوک او دې کې دا د منافقو خوی او صفاتو چې کله چې سفر لګوي او سامان لګوي مطلب چې تکلیف وغیره کې نه وي نو بیا د نبی سره ملګرتیا کوي که دا شاندې نه وي مطلب سفر لري وي ګرمي موسم وي نو بیا د سنت بیا خپل عذرونه پیش کوي لکه مخکې روانه ایتونه کې ذکر شي لو کان غرضا قریبا که چیرې وی دا سامان نږدې و سفرا قاصدا او سفر لغونده یا درمیانه نو لتبعوکه خامخا د تا تابعداري به کړې وی ولکن بعودت لیکن دا سفر څه و دغه ډېر لرې و دې جنه څو صفتونه ذکر کیږي لکه دې څلورم صفت د منافقو ذکر کیږي ولکن بعودت علیهم الشکه دغه سفر لرې و نو دې د وجې نه دیو باندې دغه مشقت او درنوالی و نه شو لیدلی مشقت ورباندې و وسیحلفون بالله پنځم دا چې دوی به قسمونه کوي په الله تعالی باندې چې لو استطعنا که چیرې مو طاقت لرئ تاسو سره نو لخرجنا معکم نو موږ به تاسو سره لاړو جهاد ته یهلکون انفسهم شپږم صفت څه خلقوي خپل ځانونه والله یعلم او دا الله تعالی چې دغه پوهې دی چې انهم لکاذبون اووم صفت چې دغه دروغجونکي دي بس دروغو صفت هم د دغو منافقو عادت دی عفا الله عنک الله تعالی عفا کړي تا ته د دینه چې لما د هغه څوله چې اذنت لهم حتی یتبینه چې تا نه د اجازه تړي د دې پورې چې ظاهر شي تا ته هغه خلک چې هغه رښتونکي وو وتعلم الکاذبین او ته وپېژنې هغه خلک چې هغه درغځونکي وو لا یستأذنک الذین او تا نه اجازت نه غواړي وخت امتحان کې هغه خلک چې هغه مؤمنان دي په الله تعالی او په ورځ اخرت باندې ایمان راوړي ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم چې دوی جهاد کوي په خپلو ځانونو او خپلو مالونو سره والله علیم بالمتقین او دا الله تعالی پوهیږي په متقیانو باندې کسه د اعمال په خصوصي توګه باندې اول ذکر کوي نفس نه پیله ذکر کوي ویدادي د وجه نه د اعمال سره د ډیر خوب دی او حدیث کې راځي غالبا قیامت علامو کې د اخر زمانه کې و د درهم او د ننیر سری د پیسې دا مقصدی شی وګرځيږي نور څوک په خپل میز کې پیژنګلانه و غیره د څه کېږي پیسو د وجه نه کېږي څوک کوم غټ سړی وي پیسو لوي هر څوک پیژني هر څوک عزت قدر ورکوي وته حکم خلک داسې وي چې لکه حدیث کې راځي د دین سره دین او اخر کې سکروټه جوړ شي څوک لکه سکروټه لاس کې نشي نستل دا شین دین ته ونه نږدې کېږي وي دغه دینداري خلک بس بیا څوک نه پیژني انما یستأذنک الذین لا یؤمنون او د ذکر یو بل صفت دا ذکر کیږي کنه چې د منافق خلک چې د امتحان وخت کې به دا تم صفت چې امتحان وخت کې به تونه اجازه وړي کله چې بغیر امتحان مطلب څه دغه نه وي بس بیا یو اړ تسر وباسي او پټیږي بدنه انما یستأذنک الذین یقینا اجازه بغوړي هغه خلک چې لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې الله تعالی او ورځې اخرت باندې ایمان نه لري ورته بد قلوبهم انم صفت شک د زو پزرونو کې نه فهم فی ریبهم لسم چندیو په دې شک کې چې یترددونه حیران سګردانه دي ولو ارادوا الخروج کچې دیو اراده کې د وتر اراده کړی د وتر لعدوا له عدتا نو خامخا تیار کړی دیو لپاره سامان د وتر ولا لیکن اعتراض دې کړی الله بد غنی نه خو خوي د یو لسم صفت انبعاثهم وتل یا پورته کېدل د دیولا نو فثبتهم او دوی چې منې کړو د دې خبرې نه وقیل قعودوا مع القاعدین او ویل شي دوی ته تاسو کینو سره د کینستونکو نه مطلب بس د دوی کوم وتلو زونه کې خوښه نه نو دې د وجه نه الله تعالی دوی د وتل چې د کینده څه سامان مشکل نه او دوی سوار سره تعالی وته تیار کړی وي الله تعالی خوښه نه او د دې د وجه نه دوی نه د کوم د ایدو توفیق د توفیق دوی نه واغستل
لو خرجو فیکم که چیرې د تاسو راوتلي وی نو ما زادوکم نه به زیات کړی تاسو دپاره الا خبره مګر نقصان او همدارنګې ولا اوضعو خلالکم او همدارنګې بیا درړولي وی تاسو په منځ کې دا خبالا 14 شو او دغه 14 اوضعو شو او دوی بیا درړولي وی د اسیان خپل د تاسو په منځ کې یبغونکم الفتنه او لټولې به تاسو دپاره فتنه 15 څه بس تاسو دپاره فتنه فساد مطلب زه کوم اړنوی خو یو ملګریو منځ کې شک اچول یو ملګري د نه بیلولی یو به د نه بوتلی وفیکم سماعون او 14 ده چې تاسو ته به غوږ کېږدي مطلب جاسوسي به کوي والله علیم بالظالمین او دا الله تعالی